بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را اللہ تعالی عالم دے پمانا حقیقی دی حروفو تلک آیات الكتاب المبین دایاتنا دا کتاب خکار دی مبین چه مانا لازم والی مانا بیان دا کتاب خکارا دے او که مبین کے مانا متعدی والی نو دا مظہر دا حق دے دا باطلنا حق کارا کئی دا چانا باطلنا انا بشک منچی وانزلناو منگنا دل کردے دے قرآن کریم لرا قرآنن لستل شوے لستل والا کتاب عربین پدا سے حال کی پلسان عربی سردے لعلکم تعقلون دیر پارا چتا سو پوشئی اولا پخپلا او پواسطی د خلق سر ثانیا نحن منگا نقص علیکا بیان کو بتابانے احسن القصصی خیستد قصونا بما اوحینا پساوب داغی چوئی کڑی دا منگا الیکا تاتا هذا القرآن دا دی قرآن وَإِن كُنْتَ اگر کویتو من قبله مخکد نزول دا قرآننا لمن الغافلین دا ناپوہنا پدی قصہ دا قصہ مخکد نزول دا قرآننا تا تنو معلومہ دا مخک اجمال اس تفصیل بیان ہے اذ قال یوسف لأبیه یاد کا وقت چوئی یوسف علیہ السلام خپل پلارتا یا بتی زما پلارا انی بیشک زچیم رائیتو ما ولیدو احد عشر کوکبا یول استوری والشمس والقمر اول مرا اسبگمائی رائیتوهم وملد دویلرا لی ساجدین مادا پارا سجدک ان کی دا سے قصوا چه اسحاق علیہ السلام دا دا یعقوب علیہ السلام پلار دے دے پا کنعان کی اسے دا یعقوب علیہ السلام مشرور دے داغنم دے عیس دا نیر نش عیسی نم دے او دنم یعقوب دے دا سی قصہ اوشو چی دا عیسی و دا یعقوب علیہ السلام منس کے لگ اختلاف را گئے کور کے راضی اختلاف رونو منس کی دا اختلاف سبب داو چه اسحاق علیہ السلام دا اللہ تعالی پیغمبرو او ہر پیغمبر تا اللہ تعالی یو دعا ورکڑی مستجابا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما تے چکم دعا را کڑے دا اغا ما ساتلی دا قیامت تا پاغی مانے بدخپلو امتیانو شفارس کو او ہر پیغمبر دا دعا دنیا کے استعمال کڑے دا
نو دا عیس چو دا پلار تا گرانو اسحاق علیہ السلام تا او یعقوب علیہ السلام دا مور تا گرانو اسحاق علیہ السلام چی کمزور شنو سترگ مبارکو نے نظر لاړو نظر تلاړو نو عیس ته وی دا عیس شو دا ښکاریو ښکارې کو او یعقوب علیہ السلام د برمه سره ولا عیس ته وی بچیا تا زما ډېر خدمت وکړه او کمزور شوم هر پیغمبر ته الله تعالی یو دعا ورکړې ده ورشه ښکار وکړه یو مرغۍ پخه کا یا یو اوسۍ ونیسه هغه سره که وری وړه چې کمزور یم چې زه خوراک وکم هغه دعا به تا ته وکم دا خبره د یعقوب علیہ السلام مور واورېده عیس خو لاړو ښکار پسې یعقوب علیہ السلام ته مور وی بچیا ډېر زبردسته موقع ده پلار دی هغه دعا کوي چې کومه مستجابه ده نو زر لاړ شه یو پسه حلال کا او غوښه یې سره کا او پلار ته دې راوړه نو چې دا وخوري تا ته به دعا وکړي او دته خو ته نه ښکارې چې دا عیس دی که یعقوب علیہ السلام وی صحیح ده یو پسه حلال کو او غوښه یې راوړه سره یې کړه پلار ته بس دعا یې ورته وکړه خدایه زما دا بچیم نبي کې او د ده په اولاد کې انبیا پیدا کړي کله چې عیس ماښام راغی او غوښه یې راوړه پلاره غوښه مې راوړه وی قد سبقک یعقوب تا نه یعقوب علیہ السلام مخکې والی په دعا وکړه خو ته مه خفه کېږه تا ته هم دعا کوم دعا یې ورته وکړه خدایه د دې بچي اولاد مې ډېر کا نو دا روم چې دی رومیان دا سم ډیر دی نو دا ټول چې دی دا د عیس اولاده ده خو قیمتي دعا خو ترې نه یعقوب علیہ السلام واغست نو د عیس مخالفت راغی د یعقوب علیہ السلام سره ستاسو زړه کې به راځي دا خو دوکه وه والکه دا اختلاف وجه اغا محبت دا پلارو او د اختلاف سبب دا جنگو پا دعا دا پلار او دا جنگو پا محبت دا پلار دیوانی مدر ترستو بحث کوم انشاءاللہ ما تا گو رئی منگا تاسو تا دوکه زکه ښکاری زړه کې مشکونه زکه پیدا کیږي چې موږ سره د پلار او د مور قدر نشته منګه دومره قصه کې نه بلکې د چا مور او پلار چې کمزوري شي کنه نو د زامنو دا پی جنگی یو وی تی خدمتو کا بل وی تی خدمتو کا دسے نا چیزی خدمتو کا
وای ما یې دومره خدمت وکړه ما یې دومره خدمت وکړه ځکه موږ ته قدر نه معلوم کنه د دې داسې مثال دی لکه چې سړی په لاره کې د سلو د ډالرو لوټ پیدا کړي نو چې څوک یې نه پېژني پې جګړه کوي که بل ورته وي واله که دا څه کوې دا عکسونه خو ناروا دي او تا کاغذ راواغسته نو راکړه ماته نو ورکوي او چې څوک یې پېژني چې واله که دا خو $100 دي بیا یې درکوي یا به د هغه سر ماتی یا به ستا ماتی ځکه دی په قیمت خبر دی که نه چې په قیمت یې نه خبر هغه جنګ نه کوي دا لوی خلکو ښه دوی د مور او پلار د دعا په قدر خبرو چې دا څومره قیمتي ده لکه اوس چې خلک په دې ځمکو لانجې کوي ځکه د دې په قدر دوی خبر دي که نه راځه اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ته وی بچیا دا ورور دی تا سره کینه پیدا شو اختلاف مو پیدا شو اصلا دا اختلاف مو ډیر نشي جنګونه ونه کوي ته به یو کار وکې او ته به لاړ شې شام ته اول ته چې د ماما کور دی لیا بس هلته اوسېږ وی صحیح ده بس یعقوب علیہ السلام ماما کره لاړو نو د مامې دوه لورګانې وې د یو نوم لایاو او د بل نوم راحیلو راحیل دا کشره وه او لایا مشره وه نو ماما ته ووي چې دا کشره لور به ما ته راکړه راحیل وی ته به څه وکړې په مهر کې وی زه به ستا دا رمه وسرومه مختلف اقوال دی پکې کله چې هغه نیټه پوره شوه نو ماما ورته مشره لور په نکاح کړه هغه وی ماما ما خو تا ته وی چې کشره به راکې وی زمون قانون دا دی چې کور کې بلورګانې پیغلې شي اول مشره خلکو ته په نکاح ورکاو بیا کشره نو ته بیا خدمت وکړه که نه نو بیا چې وخت پوره که نو بیا ورته کشره ورکړه راحیل بیا ورته وی که ستا خوښه نو زه به خپل کلي ته لاړ شم کنعان ته بیا وی صحیح ده نو ماما ورته دوه وینځې هم ورکړې د خدمت دپاره د یوې وینځې نوم دی بلها او د بلې نوم دی زلفا نو لایا چې کومه بیبي و مشره د هغې نه شپږ بچي پیدا شو او یوه لور د یو بچی نوم دی روبیل او د دویم نوم دی شمعون د دریم نوم دی یهودا د څلورم نوم دی لاوا د پنځم نوم دی یسجر د شپږم نوم دی زیالون دا شپږ زامن یوه لور د هغې نوم دی دنیه او د بلهې نه چې دا خادمه وه د لایا دوه زامن ترې پیدا شو
د یو نوم دی جادو او د بل نوم دی اشیر. د زلفین دو زامن پیدا شو. د یو نوم دی دان او د بل نوم دی یغفالی. د راحیل نیم دو زامن پیدا شو. د یو نوم دی بنیامین او د بل نوم د یوسف علیہ السلام. ټول څو شو؟ 12. شپږ د لایانا، 2 د بلهین 8، 2 د زلفین 10 او 2 د راحیل. خدا یوسف علیہ السلام د راحیل مشر زوی دی او بنیامین دا کشر دی. کله چې دوی په سفر کې راتله د شام نه، نو یوسف علیہ السلام ګرځېده. نو لایا ورته وی د خالم کېږي که نه، او میرنۍ مورم ده. او دی وخت کې د لیا چې د یعقوب علیہ السلام ماما کېده، د ده یو بوتو د سرو زرو. نو دی خاله ورته وی ویلې بچیا لاړ شه او زما د دې پلار د بوت نه چې د سرو زرو نه جوړ دی، د دې نه لږه عیسه راماته که او راویې تختوه، په سفر کې به مو پکار شي. چې را روان شو، راحیل په لاره کې مریضه شوه د اولاد، او د اولاد د پیدا کېدلو په مرض کې بیا وفاتم شوه. بچه پیدا شه بنیامین، خو مور مبارکه وفات شوه لار کې. بنیامین مانام دادا چې د پیدا کېدلو په وجه باندې مور وفات شي، داسې بچی ته بنیامین وای. بنی امین نه دی، ها، بنیامین. نو دوی بیا شام ته راغلو. دی وخت کې اسحاق علیہ السلام وفات شوی دی او عیسی هم د دې ځای نه تللی دی، او یا عیسی و خو اختلاف ختم، ډېر وخت پکې تېر شو. نو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ته ډېر ګران د 2 وجو نه، بلکې د 3 نه. یو دا دی چې ډېر هوښیار عقلمندو، قیمتي او ناشنا خبرې کول. ماشوم چې ښې خبرې کوي سړي باندې ګراني کنه. دویمه دا ده چې مور وفات وکنه، د مور مینم یعقوب علیہ السلام ورکوله. دریمه دا ده چې الله تعالی ورته ډېر لوی ښایست ورکړ. علما وایي چې د ټولې دنیا ښایست په 10 تقسیم کې څومره؟ نو یوه حصه 9 حصې حسن الله تعالی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته ورکړ. یوه حصه په ټوله دنیا تقسیم کړ. بیا دغه یوه حصه چې بیا په 10 تقسیم کې، نو 9 حصې یوسف علیہ السلام سره، یوه حصه بیا په ټوله دنیا تقسیم. اندازه لګوا چې زمونږ د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم څومره ښایسته و. نو دته الله تعالی حسن ورکړ او برکات ورباندې. یعقوب علیہ السلام به د ځان سره ویده کوم، اورونه به چې په چکر وتل ښکار ته یا رمې سرولو ته،
یعقوب علیہ السلام به ور سره نه پرېښود، یوسف علیہ السلام به نه پرېښود، ویلې نه ضایع نشي. یو ځل یوسف علیہ السلام پلار ته خوب ووی چې پلاره بیګا خو مې یو خوب ولید، وی څه خوب؟ وی غره ته تللی یو، زم په غره کې لرګي وکم او زما دا ورونه مو کې کله چې ګېډي وتړو زما د 11 ورونو ګېډي یو طرف ته، خو زما دا ګېډۍ د لرګو ترېنه غټي. ورته وی بچیال مه وایه، خوبونه چاته مه وایه. بیا ورته وی پلار بیا مې خوب ولید، ویلې څه خوب؟ وی ما سره ممسای او زما د ورونو سره ممسای، موږ چې د امساګانې ودرو نو ما امسا د ورونو د امساګانو نه پورته یو اوږدی. ورته وی بچیال مه وایه، دا دریم خوب دی. بیا خوب ولید د جمعې په شپه، پلاره خوب مې ولیده. څه خوب؟ 11 ستوري مې ولیدل او لمر او سپوږمۍ د اسمان نه راکوز شو او ما ته سجده وکړه. ورته وی دا لونه وی، خو دا خوب یې خاله واورېده میرنۍ مورې او هغې خپلو بچیانو ته ووی چې یوسف علیہ السلام خو داسې خوب لیدلی. ویلې ښه راځه. معلومیږي دا چې یوسف علیہ السلام پلار ته ډېر ګران دی او دعاګانې ورته کوي. علماو یو وجه دام وه چې د راحیل ډېر وخت اولاد نه کېده. د یعقوب علیہ السلام عمر مبارک چې 91 کالو ته ورسېده، څومره؟ وی دغه وخت کې یوسف علیہ السلام پیدا شو. نو چې د چا په زوړوالي کې بچی پیدا شي پیږي که نه؟ نو دا خو ورته خود ګرانې. بس ورونه چې خبر شو چې وای دا چې داسې خوبونه وای، خو پلار خو یو لوی نعمت دی، دا خو لویه سرمایه ده. د پلار مخې موږ نه اړولی دی د یوسف علیہ السلام، دعام درته کوي او د پلار چې کوم قیمتي نظر دی نو هغه هم په یوسف علیہ السلام دی. نو موږ خو همداسې پاتې شو. یو یهودي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته راغلی و، ورته وی که ته په حق نبي تا نه یو پوښتنه کوم. ویلې وایه. و یوسف علیہ السلام ته چې 11 ستورو سجده کړې وه، یاره ویلې د هغې نومونه واله کم کم ستوري و. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چپ شو، ویلې نه درځي که نه؟ نو جبریل علیہ السلام راغی، وی قربان خفه کېږه مه، ما ته یاد دي دا ستوري دي، خو ده سره خبره اول وکړه، ستورو نومونه درته علم.
چې زه درته د ستورو نومونه والم ته مسلمانېږې؟ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل یهودي ته مسلمانېږي چې هغه نومونه درته واخلم؟ هغه ویاو وی ښه ده، یولس ستوري داري، د یو نوم دی جریان، د دویم نوم دی طارق، د دریم نوم دی زیال، څلورم نوم دی قابس، پنځم نوم دی عمودان، شپږم نوم دی فلیق، دوم نوم دی صبیح، د اتم نوم دی دوروح، د نهم نوم دی فرغه، د لسم نوم دی وثاب، د یولسم نوم دی ذوالکتفین. دا یولس ستوري نورونه یې وی چې یوسف علیه السلام د پلار چې کومه دعا ده او د پلار چې کوم قیمتي نظر دی قرآن ته نیولی او دا خو ګرانه شوه. یره د ده د لرې کېدلو دپاره به یو تدبیر وکړو، دا به لرې کړو. نو دا جنگ چې دی که نه دا په محبت د پلارو، ځکه مفسرین وایي چې د یعقوب علیه السلام دا یولس زامن دا ټول انبیاو سو پیغمبران دا کینه چې ورسره ساتله که نه دا د لسو بنیامین نه، نو دا انبیاو. نو انبیا څنګه داسې کار کوي؟ یو خدا ده چې دی وخت کې انبیا نه وو. زه به تاسو ته یو مسله کوم ښه، عصمت د انبیاو کې به دا مشکل درته حل کېږي. وروستو الله تعالی نبوت ورکړ. دویمه دا ده چې دا جګړه غلطه نه وه، دا خو په محبت د پلار کې وه، او د پلار محبت خو مامور به دی. بس فوراً یعقوب علیہ السلام ته راغله، وی داسې کار وکړه چې دا یوسف علیہ السلام موږ سره ولیږه. ټول عمر کوټه کې ناست دی او کور کې موږ به ښکار کوو، دی به راته ناست یو لږ به یې دا طبیعت ښه شي که نه، چکر هم ښایي او داسې موږ به منډې وهو او دی به راته ګوري، مزه به ورکوي. یعقوب علیه السلام به نه دا کار نه کو. شیطان ورته راغی، ورته وی موسم مو غلط که که نه، دا خو د منی موسم دی. منی موسم کې خلک چکرې وایي، لږ صبر وکړئ چې پسرلی شي او هر طرف ته ګلانې او هر طرف ته شنه چمنونه وي، نو بیا به یې درسره پرېږدي. تاسو هم په دې نه یئ. پسرلی کې ورپسې راغه، ورته وی پلار دا ورور موږ سره پرېږده او چکر به ووایو. ویلې نه ځئ. شیطان ورته راغی، ورته وی نه که نه، دا یوسف علیه السلام خپله تیار کوي، دی به پلار ته ووایي که نه. یوسف علیه السلام ته وی ورور داسې میوې دي او داسې ګلان دي، زبردسته مزه کوي ښکار. تا باندې خو موږ ښکار نه کوو، ته باسې ناستې او موږ به منډې را منډې وهو او ښکار به کوو، ته به سامان سره ناستې واسکټ څادر وغیره. وی صحیح ده. یوسف علیه السلام پلار ته ووی چې زه به لاړ شم د ورونو. صحیح دی بچیه چې ته ځې.
زما خو زړه نه دی نو چې ته ځې نو ویې نن لاړ بشه. د یعقوب علیه السلام د کور نه یو میل کې څوک وایي 3 میله کې هلته یو ونه وه. یعقوب علیه السلام ته به چې میلمه راغی د به ورسره جیلب کا او ورسره وته به، او دا سنت دي ښه. اوس خو موږ کې او تاسو کې مینه کمه ده نو اکثر په همغه ځای ورسره ستړي مشي کوو. ځه په مخه دې ښه الله دې خوشحاله کړه، خیال کوه چې ونه غورځېږي. هغوی به ورسره مار مزل که. زما یو کاکا و الله تعالی د شهادت ورته قبول کړي. زه به چې جلاله ته ورغلم کور ته، دی به را سره راوته تر سرکه پورې، د هغه د کور نه سرکه پورې 1 ساعت مزلو. څومره؟ 1 ساعت به را سره مزل کوو چې پوخ سرک ته به رووتو، بیا یې به راته وي ځه اوس دې په مخه منې. اوس به څوک لاړ شي چا سره؟ یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام غیږ کې ونیو. زه بچي هغه ځای پورې به د سره لاړ شو، ونې پورې راغ 3 میله مزل یې ورسره وکړه. چې ویې که او بیا یهودا ته ورک مشر زوی چې یهودا ګوره دا امانت دی په تا مې سپارلی. وی صحیح ده. وی سالم به راته راولې. وی ټیک ده. یعقوب علیه السلام ورته وی بچیا وروڼو ته مې حواله کړې، خو ما ته به یو وعده وکړو چې تر څو پورې ما نه یې لیدلی خاندې به نه، او چې تا نه یم لیدلی نه به خاندم. وی صحیح ده. دوی روان که تر څو پورې یعقوب علیه السلام ونې لاندې ولاړو، ورته کته به دوی به یو غیږ کې اغسته او بل غیږ کې، او چا به په اوبو کېنو او چا به مچکاو. هلته بیا یو کنج غوندې و. دلته چې یعقوب علیه السلام پناه شه که نه نو به د دې اوږو نه لاندې راخطا که. تا خوبونه لیدل 11 ستوري او 1 سپوږمۍ او لمر. اوس به خبرې کوم. یو چې لغته ورکړي هغه یو ورور ته غورځوي، او بل چې لغته ورکړي دی بل ورور ته. یعقوب یوسف علیه السلام ورته وی تاسو مې چې پلار سره وعده کړې وه. یو ورور راغی په سینه ورته کېناستېد او چاړه یې ورپسې راویست. یهودا ورته وی نه، ولې مونږ او تاسو مشوره نه وکړې چې وجنو بیا نه؟ نو څنګه یې ته وجنې؟ د سینې نه یې پورته کړم. هلته یو کویه و شاړ د ډېرې زمانې، 80 ګزه پلنو او 80 ګزه جوړو. الله دې مونږ او تاسو ټول حرمینو ته بوځي. ښه مونږ او تاسو ته خدا د خپل کلو کویان ښکاري که نه؟ دا خو ټول 1 متر یا انتهایی 2 متره به پلنې. سعودي ته چې لاړ شئ که نه، هلته دا کویان سم غټ غټ، دومره کویان پکې لکه دا زه چې ناست یم دا مخامخ ستن د دې نه هم ډېر پلني، ځکه هلته اوبه کمې دي نو غټ کویې به کنې. نو 80 ګزه پلنو او 80 ګزه څو جوارو، او د دنیا ماران لړمانان د ډېرې مودې شاړ کویې و. نو بس دې کوی ته د ده نه کمیس ویستو. یوسف علیه السلام سره 2 قمیسونه و. ښه یو ورسره هغه قمیس و چې جبریل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته راوړی و په اور کې. نو هغې نه تعویض جوړ کړی و، هغه په غاړه کې و. او دویم قمیس د بدن
خلق خو تعویز نه مني کنه. نو دا قمیص د بدن تی وستا ودا به تی وباسو او په وینه به ککړ کو او پلار ته به وایو چې لیوانو خړ کنه. نو قمیص تی وستا او په پړی کې ځوړنک او لاندې روانک. یوسف علیہ السلام یهودا ته وی چې یهودا